نو چې کله دا د ظلم او د بربریت نډکه صحیفه ولیکل شو دا په بیت الله کې راویزان ده شو. د دینه بعد په شعیب ابي طالب کې د بنو هاشمو 3 کاله محاصره کېدل او داوی قید کېدل. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه ملګرو مبارکي دا صحیفه ولیکل شو دغه نه بس رسول الله صلی الله علیه وسلم په شعیب ابي طالب کې او دغه شانتا نور چې کوم بنو هاشم ور سره او چې ایمان نور راوړی هو د ابو طالب ور سره 2-3 کاله په شعیب ابي طالب کې محاصره شو هغه کې قید شو. هغه ته څنګه لاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو طالب لاړل مجبورن په شعیب ابي طالب کې دیره شو ځکه چې دلته ور سره خلکو تجارت ختم ک خلکو ور سره ناس ته ولاړه ختم کړه خلکو دا غوینم سوداګانی نه خستلې خو په غوی باندې به هم نور خرڅولې خبري کلام سلام هر څه ور سره ختم کړ چې دا هر څه ور سره ختم کړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ترنه د ابو طالب نه شعیب ابي طالب تلاړل. شعیب ابي طالب په مکه کې د غار شاته یو کند ده د مینا او د مکې ترمنځ ابتح مقام ورته وای هغه ته مخامخ ابتح ورته مخامخ دوی په هغه کې دیره شو. دیږي وس هغه کسانو مر سره د چا ایمان راوړي او هغه کسان هم ور سره چې ایمان نه دراوړي خو لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلوان دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ورورولۍ د وجې او دغه د عزیزتوب د وجې د رسول الله سره ملګری شو او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې ایمان راوړی او ابو طالب ملګرتیا کوله نو په دې ژوندۍ کې دا ډېر سخت حالات راغلي. شعیب ابي طالب سختی مورخین چې لیکي نو دا وی قلم پاغړه چی ډېر سخت حالات راغلي. په دې کې دوی به بهر نشو راوتلې ځکه چې هر طرف ته یره اخستل خرڅول به نشو کېده دا شان چا بر سره خبریم نه کولی تر دې چې په نبی صلی الله علیه وسلم او دغه په ملګرو باندې لوګراله تندراله او ډېر انتهایی لوګراله تر دومره پوري چې سیرت ولا څومره کتابونه دي نو هغه دا خبره لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه ملګری هغه په دغه 3 کالو کې د لوګي د وجنه دوونو پانی خړې او دغه شان سرمنی به خړې او د لوګي د لاسه د زنانو او د ماشومان اوازونه به خلکو د لری لری پر اوریدل د چغې د لوګونه به د ماشومان چغې خته ځکه چې زنانه خوراکو کې خو ماشوم ته هم څه ملاوي شي چې زنانه څنی خورلې ماشوم ته به څه ملاوي شي. په دغه وخت کې زنانه وبم د لوګي نه چغې به د خورین راوته او د ماشومان وبم چغې د جدا پر خلکو اوریدي د ډېر لوګي د وجنه ډېر لوی امتحان په دغه خلکو باندې او دا امتحان د 3 کالو پر مسلسل روانو او یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه ملګری مؤمنان نه بلکې ابو طالب او دغه سره چې کوم چا خبره منلې و هغه یې مر سره ډېر کلک خلک ډېر زیات کلک صرف دا خبره کړې و چې زه د خپل وراره دفاع کوم زما ملګرتیا به څوک کوي هغه تر ځامن هغه دومره غیرت راواخستل چې 3 کال په نار باندې تیری کړې د ماشومان چغې خلکو اوریدل لوګي داس خو لیکن چې ایمان د چا تقدیر کې نه نو بیا ابو طالب د دنیا نه بغیر د ایمان تللی دی ډېر د لوګي حالت تیر کړو ډېر د مشکلاتو حالت دوی با په کال کې صرف په کمی چې اشهر الحرم دي ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب ودیو کې با بار تر اوتل او دغه شان د حج په میاشتو کې با ذوالقعده ذوالحجه کې با رال الخلق ته دعوت امرکاو دي کې یو مسله یاد کړئ چې دین کې به هر قسم لوګ راځي دین کې به هر قسم مشکل راځي او دا د الله قانون دی. قرآن وایي
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. چې ایمان دی راوړ نو په تا باندې به 15 غټ امتحانات راځي. دا به ځان سره یاد کې و به لیکي او دا 15 امتحاناتو ته الله یو څو قسم کوي. ووی قسمیه، لام قسمیه، نون تاکید، مطلب 3 قسمونه کوي. ولنبلونکم بشیء من الخوف، اولنې امتحان د یری برازي، یره برازي، دشمن یره بسوي. دویم والجوع، لوګ برازي. ولی دشمن چې تا باندې حمله کوي نو خامخا ته به دغه دفاع لپاره بار وځي. چې ته بار وځي هغه به وځه لاړې خرچه به بند کا. والجوع دویم امتحان بدلوږي راځي. دریم ونقص من الاموال، مالونه به کمیږي، خلک به اقتصادي پابندي ولګي، مالی تجارتونه به ختم شي. ونقص من الاموال والثمرات، میوه به کم شي. میوه به ولی کمیږي ځکه فصلونه به هلاک شي، فصلونه به خراب شي. تا به څوک د فصل کار کسب ته نه پریدي. والثمرات یا والثمرات څه معنا؟ بچي به دي هلاکیږي، خلک به دي بچي وجني، ستا په وس نه رسیږي ځکه ټول کې خواږه میوه هغه بچي دي، ستا هغه به تا ته وجني. لکه وګوره بني اسرائیل ته بچي وجل خو لیکن هغه صبر کړو. وبشر الصابرین، صبر کوا، ان مع العسر یسرا، د سختۍ نه پس ته اسانتیا راځي. بهر حال دوی ډیر زیات لوګه تیر کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه په ملګرو او ابو طالب باندې په شعب ابي طالب کې دومره انتهایی لوګه تیر شو چې دوونو پانی به خوړې، سرمنی به خوړې او د ماشومان او د زنانو چیغې به د لوګي لاس ډیر جدا جدا پرې اوریدل کېدي. کاش چا وخت کې څوک اوریدونکو وي او دغه امدادي کړی وي. کاش هر دوران تللی دی، وخت تیر شوی، څوک نشته مسلمانانو. وسم حالات راشي، تاسو کتلی یو خپل خوا ډیر مشکل حالات راشي. اول امتحان په ماشومان باندې د لوګي راشي، امتحان په ماشومان د تند راشي، څوک د وبود ورکول نه بیا وخت دا وخت د ایمان پته لګي. خدای باوجود بل مسله یاد کړه، ایمان بنه پرې دی، ایمان بنه پرې دی. او دا بلم یاد کړه، ایمان لا پرې دا ورسره دعوت بم نه پرې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ملګری چې راوتل د خېټې غم نه دی کړي، دعوت به خلکو د کوي. خلکو مونږ د رسول الله ملګرتیا کړې ده، مونږ سره ملګرتیا وکړي د رسول الله. دا نه ویلګنی چې مونږ او امتحان چې بچا چالو شي دغه دا سوچ نه چې دا وکړه ختميږي، الله ته صرف معلومي. او چې کله تیر شي وروسته بیا خلکو ته پته ولګي وای دومره واخو لکه مونږ ته وسو معلوم دي 3 کاله او 3 کاله په غوي باندې څنګه تیرېدل. تاسو سوچو کې به مونږ باندې تقریبا 1-2 میاشتې سرکاري وړه د ګاندي خلکو خړو، خلک به حیران چې دا امتحان به کله څومره پوری به رواني. دو خود اعضا کی رسول الله صلی الله علیه وسلم لږ تکلیف رااله، منافقانو سره ځان غم شمنډي والی. وطائفه قد اهمتهم انفسهم، ځانونو غم شي کم خبو تختو سبکو مرو څه چل کیږي. نه ایمان کې به سخت راځي، ایمان کې به تکالیف راځي، لوګ به راځي، تند به راځي. دا حالات برداشت کې خپل خېټي غم بنه کې، لوګي غم بنه کې، مقصد رزق ورکون کې الله. نو اقتصادي کمزوري چې کم ده به راځي. بهر حال د 3 کالو پر دې محاصره په دې کې بعضي مشرکانو به د نبی رسول الله چې کوم خپلوانو دی به پټ د شپې توامونه راوړل، ولې د ماشومانو چیغې اورېدې، د زنانو چیغې اورېدې، که خلک هم شته. دی پټ خوراک ولېږه. په دې کې یو حکیم بن حزام رضی الله تعالی عنہ ایمان لا نه راوړی، خو د مسلمانانو سره په زړه کې هغه همدردي و، دغه د ماشومانو چیغې اورېدلې وي. دبا بیا وروسته مسلمان هم شه. د ترور خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه ته به پټ شانت غنم به ولېګل د شپې یو شي. هغه وخت کې 400 شو، لکه مثال به تور د خوراک او د یو شي بل شي ابي ولېګل. یو ځل د ابو جهل زګه ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې د هر وخت د پاره خپل فرعون او فرعون هذه الامه، ابو جهل د دې امت فرعون دی. او کله کله به ویل زما فرعون د موسی د فرعون نه سخت دی. د موسی فرعون به د لوګي ماشومان نه وجلی، د دې د وجنې ماشومان وجلیو چې د څه شي زما باچهات خراب نه کې هول وګه پینه دراوستي.
بني اسرائیل باندې رزق اقتصادي پابندي بني لګولي کې دیش دا پرې بیل خبره خداسي بني کړي چې په لارو کې ناسي او لاري وڅاري چې نه څوک چا خوراک وروړي ابو جهل په لارو کې ناسو چې نه څوک دوی له خوراک ویني لارو کې بناسو ابو جهل په لار کې ناشته اوس به ته پته لګيږي زما رب ډیر عجیب رب دی زما رب ډیر عجیب رب دی د رسول الله دشمن هغه ته به اوس انتقام ملاويږي کم انتقام کم تکالیف چې مسلمانانو لور کړیو اوس باغه ته سي دغه بدله ورته ملاويږي زما رب ډیر صبرناک ذات هو ان بطش ربک لشدید چې هغه نیولې دی هغه واجب انداز کې نیولې هغه بداس نیولې چې عالم ته به عبرت واخلي خو مونږ لانینو وبینو ان شاء الله الله اکبر کبیره نو بهر حال دې پلار کې ناس ته څارنی کوي چې ګوري نو حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنہ ډیر روان دي الکه ودا چیرته وړي دا سودا معلومیږي چې محمد او هغه ملګرو ته رسې نو حکیم ابن حزام ورته نه دا خپل ترور لړم خدیجه لا خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ابو جهل نه بالکل به نه وړي زما دي الله په ذات قسمي تا بس مکه کې خلکو ته شرموم چې تا خدای څخه کارونه شروع کړی په دې کې یو بل کس دی ابو البختری نومې دی دا مشرک دی ډیراره ورل ابو جهل ته منستا دماغ خراب دی خپل ترور لوړین بس خپل ترور سم څو غم راځي نشي کولای پرې د مګو چويسي دغه ترور ته عام دی بس هغه ته لګي بس مګو چويسي ابو جهل لعنت الله هغه نه پرې خدا تر دومره پوری چې ابو جهل او ابو البختری په خپل منځ کې وران شو هغه ځوان زوی خکته شه د ابو جهل ورته کنځلې وکړي ابو البختری خکته شه د وخ جامه پر تور وای خسته د سری په ابو جهل وه فازي زخمی څنګه انتقام دی واخس دا شان یو بل مشرک دی هشام ابن عمرو العامري هغه هم دا کار کول شپې به توام شیبه به طالب ته ولېګ دبه اوخ باندې سامان واچو چې کله به شعیب به طالب ته ورنږدې شه اوخ نه به پړ لري ک او غیله به گزار ورک چې ځه برزه وي ته په پته لګیدا الته بلاړې وي به استه سامان به ځان د پاره کوس په دې طریقه باندې به سنت خوراک نور هر څه بانو نو دغه باندې به چاته کېږي د شپې به څه خوراک دی یو اوخ به څه خوراک وغم چرته چانس ته وګوري چې فرعون خبر نشي ابو جهل خبر نشي نو په دې طریقه باندې هغه درې کاله په شعیب ابي طالب کې تیر کړل ولیکن ان مع العسر یسرا د دې ظالمانه صحفي ختمېدل او دا شانته د معاهده ختمېدل ان شاء الله آینده سیرت کې وایو